مینوالو ټول خلک یې د ایمان نه خلاص کړه. تاسو خو د مولانا دا ویډیو وورئ. د ویډیو کې څه ویلي دي چې کوم سړي سره ټچ موبایل دی، اکو شیخ الحدیث دی، اکو مولانا دی، اکو قاری صاحب دی، کو زمو صاحبونه کې عام کسان دي که نه، نو هغه ټول چې کوم دی د ایمان نه اخلاص دي. هغې کې سره بالکل ایمان نشته. نو خلک خبره کوي، لږ سوچ سمجھ سره کوي، څه دلیل سره کوي. دا یې په څه کې لیکلی چې یو سړي سره ټچ موبایل دی. دا خو داسې خلک داسې نن سبا داسې خلک دي چې مفتی صاحب سره موبایل دی، دا ضرورت دی. یو قاری صاحب سره هم دی، یو مفتی اعظم سره هم دی، دا د پرایونډ کې مشرانو سره هم وي. ښه طارق جمیل صاحب ته وګوره، داسې نور علماء کرام، مفتی طارق مسعود شو، ذاکر نائک شو، داسې څومره علماء کرام دي، پاکستان دي یا انډیا کې دي یا بهر دي، ټولو سره دا ټچ موبایل دي. خو تاسو خو په ټولو باندې فتوا ولګوله چې چا سره ټچ موبایل دي هغه کې د سره ایمان نشته. دا ویډیو ګورئ، بیا خپله فیصله وکړئ چې ټچ موبایل د چا سره دی مؤمن نه دی، مؤمنو نه دی. که شیخ الحدیث دی، که شیخ القرآن دی، که چېرته عالم دی، که په منبر ناست دی، که په محراب کې ناست دی، که په منبر ولاړ دی، که په محراب کې ولاړ دی، که په مدرسه کې درس او تدریس کوي، د مدرسې طالب العلم دی، په حج کې د بیت الله نه طواف کوي، د حج کې د بیت الله طواف کوي، هلته عمرو لځي، دلته حجونو لځي، دلته الله ته کته عمره کېږي، چې ټچ موبایل له ورسره. لکه پرون مې د یو مولوي صاحب کلیپ کتو، وایي چې چا سره هم ټچ موبایل دا مؤمن نه دی. فتوا د چا سره چې هم ټچ موبایل دا سړی د سره مؤمن نه. موږ ټول د ایمان نه خلاص کړو، ټول یې خلاص کړو د ایمان. یعنې ته خبرې ته خو لږ سوچ وکړه که نه. دا ته څه وې، دا ته څه لګیا یې، ته په منبر ناست او په خپله د ته هم هغه ټچ والا موبایل پروت دی.